يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سامعين محترم، رب کریم سلور ڈلی بیان کا ڈل دا متقیانو او ڈل دا کافرانو او درم ډله د منافقانو. اوس یو عام خطاب کوي. اول لفظي ترجمه د هغه چا د پاره چې څوک شوق لري د قرآن عظیم الشان سره چې زه په ترجمې باندې د آیات کوم، هغې د پاره لفظي ترجمه. یا ایها الناس، اے خلقو، اعبدو عبادت کوئ ربکم در رب پلا الذي دا رب خلقكم چې تاسو پیدا کړی یا والذین کسان هم پیدا کړی دي من قبلکم چې وړاندې تاسو نو. دا کسان یې څه لپاره پیدا کړي او تاسو څه دپاره پیدا کړي یا لعلکم دې دپاره چې تتقون ځان ساتئ تاسو د سنه د عذابنا لکی تتقون النار دې دپاره چې تاسو ځان ساتئ د اور د جهنم نه. اوس اله العالمین دلائل د قدرت بیانوي په وحدانیت باندې. الذي دا هغه رب دې جعل خلق چې پیدا کړی دی لکم تاسو لرا الارض ازمکی لرا فراشا فرشا یعنی بساطا غړول فرشا والسماء اسمان او پیدا کړی تاسو لرا اسمان بنا چت وانزل او نازل کړي بری تعالی من السماء دا اسمان یعنی من السحاب دوریزنا مان اوبا یعنی المطر بارانا فاخرج پسرا وستی بری تعالی به پدی سرا پدی اوبو سرا من الثمرات د قسم قسم میونا رزقا رزقا لکم تاسورا نو فلا تجعلوا پس مگر زوی لله الله لرا اندادا شریکانا وانتم حال داده تاسو چې تعلمون پویږئ پدی خبره باندې بان لیس له شریکنا چې نشته ده بری تعالی لرا څوک شریکا. اوس الہ العالمین یو چیلنج ورکي صداقت قرآن بیانیا کافرانو ته چیلنج ورکي. وان کنتم کچری تاسو اے کافرانو فی ریب منی فی شکن پشک مما دا هغه کتابنا دا هغه قرآن نا نزلنا چې نازل کړی دی مونږه نجمن لګ لګ على عبدنا په بنده زمون باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم دی. نرشه کافرانو فأتو پس روړی بسورة یو سورة من مثله اے مثل القرآن فمثل دلی قرآن
وادعوا راؤبلی واطلبوا شهداءكم من علماؤكم یا شهداؤكم من آلهتكم بوتان خپلا اغهم راو غاڑیا من دون الله بغیر د الله نه ان کنتم صادقین کچره یی تاسو رښتینی په خپل قول کې چې دا قران دا ځان نه جوړ کړي شوی دی نو نرشي یو صورت راوړیا رب کریم جواب کوي خپل فإن لم تفعلوا پس یو دباو دے دباو فإن لم تفعلوا پس کچره تاسو دا کارو نکړو نو ولن تفعلوا هرگز به ونکړې شیا فتقوا ويرګي النار د اور د جهنم نا التي غفور وقود چې خشاک به الناس انسانان دي وقودها الناس چې خشاک انسانان دي والحجاره وکانی دي فعدت تیار کړی شوی دی دا جهنم للکافرین د پاره د کافرانو اس مختصر تشریح یا ایها الناس اے خلقو اعبدوا عبادت کویا نو در رب عبادت کوي ذکر رب کریم فرمای وما خلقت الجن والانس ما ندی پیدا کړی دا جنات او انسانان الا مگر دې د پاره می پیدا کړی دي ليعبدون چې دی عبادت وکي قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عباس رضي الله تعالى عنه مبارک فرمائے یا ایها الناس خطاب چې قرآن کې راشي مراد ته اهل مکه وی او یا ایها الذين امنوا خطاب چې راشي مراد ته اهل مدینه دا امام بغوی رحمه الله د دې آیت لاندې لیکلي وهو ها هنا عام او دلته عام دي ټول تنه مراد دي الا من حيث انه لا يدخله الصغار والمجانين خو پدې کې پدې خطاب کې واړه ماشومان او مجانین مجنونان لیونی داخل ندي چې اعبدوا عبادت کویا پدې خطاب کې ربکم در خپل الذي دا رب خلقکم چې تاسو پیدا کړی والذین واکسان من قبلکم چوڑان دستا سونو غیم پیدا کړی دي ولی پیدا کړ لعلکم دې د پاره چې تتقون تاسو ځان ساتئ د عذاب د الله نه اعبدوا په معنا د وحدو توحید ځکه چې وقال ابن عباس وی كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد معنى التوحيد توحيد معنى الله یو غنلا نو الذي دا غرب دے جعل پمانا د خلق چې پیدا کړی لكم تاسو لرا الارض زمکا فراشا فرش والسماء واسمان بنان چتا اسمان پیدا کړی تاسو لرا بنان چتا وانزل ونازل کړي بری تعالی من السماء د اسمان نمان وب یعنی اسمان المطر دا وبدي کنا بارانا فاخرج پسرا وستدي به پدیوبو سرا من الثمرات د قسم میونا رزقا لكم تاسو لرا فلا تجعلوا پس مگر زوی لله الله لرا اندادا شریکانا وانتم حال داد تاسو چی اے کافرانو تعلمون پویږي پس سبانه بأن ليس له شريك چنشت دے بری تعالی لرا شریک انه واحد چدا یو دے خالق هذه الاشیاء خالق د دې شیزونو د کوم چې بیان شو په دې آیاتونو کې دارنګي وسیله العالمین چیلنج ورکیا کافرانو ته دا صداقت قرآن دی وان کنتم کچری تاسو کافرانو فی ریب معنی فی شکنا پشک ها اول چیلنج الہ العالمین ورکیا قل لئن اجتمعت الانس کچره تاسو جمع کیا انسانان والجن او پیریانا علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن دا چې تاسو راوړی په مثل د قرآن رب کریم فرمای لا یاتونا بمثله تاسو راتله کولې نشي راوړل په مثل د قرآن ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر که بعض د دینه بعض نور لرا
مدد یو بل سره وکړي نو هیڅ کله داسې قرآن په شانتي یو کتاب نشي راوړی. دارنګې رب کریم دویم چیلنج ورکوي دې ته په سورت هود کې قل فأتوا بعشر سور مثله یو 10 سورتونه راوړئ د قرآن په شانتي مفتریات د ځان نه جوړ کړي شوي نرشیا. نو دا چیلنج هم دی قبول نه کړی شو تر اوسه پورې راوړي نه دي. بیا الہ العالمین ورته بل چیلنج ورکړي چې فأتوا بسورة مثله یو سورت د قرآن په شانتي راوړئ نرشي. نو یو سورت مرونوړو سرورم چیلنج الہ العالمین ورکړي چې فلیأتوا بحدیث مثله نرشي راوړئ یو خبره د قرآن په شانتي راوړئ. نو تر نن پورې دا کافران عاجز دي نشي راوړی. نو رب کریم فرمای وان کنتم کچری تاسو فی ریب فی شک پشک مما دا قرآن نزلنا چې نازل کړي مونږه نجمن لګ لګا علی عبدنا په بنده زمون چې محمد صلی الله علیه وسلم دی. فأتو پس روڑی تاسو اے کافرانو بسورت یو سورت من مثله اے مثل القرآن فمثل دا قرآن ودعو راؤب لی شهداءکم منا معبودان خپل یا وطلبو علماءکم خپل علماء یهود راغن کیا نرشد دی قرآن پشانتے یو سورت روڑیا من دون اللہ بغیر دا اللہ نا ان کنتم کچرے تاسو صادقین رشتنی خپل دعوی کے چی ان محمدا یقولو من نفسی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن دا خپل ازان نجو کردے دے نو نرشد یو سورت روڑیا. اس دباو دے دباو بیانیا رب کریم فرمائی فإن لم تفعلوا پس کچریو نکڑو تاسو دا کارا یعنی کچری یو صورت موراو نوڑا ولن تفعلوا نو هرگز بیو نکڑے شی تاسو اے ولن تقدروا ان تفعلوا ابدا تاسو اس قدرت نلرئی چی اکڑے دا کارا ابدا ہمیشہ فتقونو اے خافو ویرگی النارا دا اورنا دا سے اور وقودها الناس چی خشاک انسانان دی والحجارتو کانی دی اعدتا تیار کڑے شوی دی دا اور دا جہنم للکافرین دا پار دا کافرانو. خدا مسلمانان چی ورزی جہنم تا دا دی تٹوتوب کی چی دا دی اعمال اختیار کی نو باری تعالی جہنم تبوزی غپے ورتا ورکی. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارن مراد دلت خاص کانی دی چی اور گرمیا یا مراد تینا غبوتان دی چی دیوی عبادت کولو چی رب کریم فرمائی انکم یقینا تاسو چی وما تعبدون من دون اللہ اگر چی تاسو عبادت کوئی بغیر دا اللہ نا حصب جہنم دا با خشاک دا جہنم وی انتم تاسو لها دی جہنم لرا واردون منا داخلون داخلی دون کیا. دارنگی وقودها الناس والحجارة عبداللہ ابن مسعود سے وہی حجارت من کبریت دا یو خاص کانے دے کبریت خلق اللہ پیدا کر بری تعالی دے کانی لنا یومن خلق السماوات والارض اغور از باندی چی پیدا کول اسمانون وزمکی فی السماء الدنیا پا سماء الدنیا کی اسد دنیا پا اسمان کی یعدها للکافرین تیار کڑے بری تعالی دا پار دا کافرانو. عن انس قال انس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائے قال تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیة دغایات کمیو وقودها الناس والحجارة چه خشاک بے انسانان یو کانی بے قال نویلا اوقد علیها بلکڑے شوی دے پدی بانی دا جہنم الف عامنا زرکالا حتی احمرت تردی چی دا جہنم سور شو و الف عامن او بلکڑے شو دا جہنم حتی بیضت تردی چی دا جہنم اور سپین شو و الف عامن او بلکڑے شو اور دا جہنم حتی اسودت یعنی زرکالا نور بلکڑے شو چی تک تور شو فہی سوداؤ مظلمتنا رسول اللہ مبارک فرمائی چی دا جہنم تک تور دے تیارا کڑے شوے دا اورے لا یطفاؤ نب مڑکی گی لہبوها
لمبې د جهنم دا به نه مړ کېږي لا یطفأ نه به مړ کېږي لهبها لمبې د جهنم الله تبارک وتعالی دې مونږ د جهنم د اور نه وساتي الله دې مونږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي